د پاکستان مسلم لیگ نون چیئرمین سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د استقبال او مینار پاکستان لاهور جلسې د پاره تحصیل خودوهیل قافله روانه شوې د متوقع امیدوار پی کے 27 حاجی دلاور خان په قیادت کې وتی دغه قافله کې صدر پی کے 27 لیاقت خان ضلعي یوت کوارډینیټر اشتیاق علي چټان دراج خان امین الله خان او ګڼ شمېر کارکونانو ګډون کړی وو په قافله کې سلور بسونه پلین کوچونه موټر او پراډو गाड़ी शामिल वू چې پکې د مسلم لیگ نون کارکنان او عہدیداران د جوش او جذبې سره لاړل میډیا سره د خبرو په وخت متوقع امیدوار حاجی دلاور خان دراج خان او ضلعي یوت کوارډینیټر اشتیاق علي چټان وې چې محسن پاکستان سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف څلور کاله پس خپل وطن پاکستان ته راځي هغوی وی چې موږ به د خپل قائد شاندار استقبال کوو او چې هغوی موږ ته څه حکم کوي په هغې به منوعن عمل کوو دلاور خان وی چې زموږ قافله به په انبار انټرچینج صوابۍ کې د صوبایي صدر انجینیر امیر مقام خان سره یوځای کیږي او بیا به د هغوی په قیادت کې لاهور ته ځو مقررین وی چې پاکستان زموږ ملک دی او موږ به دا ملک یو ځل بیا د ترقۍ او خوشحالۍ په لور روانوو هغوی زیاته کړه چې حالات مسلم لیگ نون ته جوړ دي او خلک غواړي چې په روان الیکشن کې یو ځل بیا میاں محمد نواز شریف د ملک وزیر اعظم شي او ملک د مخکې په شان د ترقۍ په لور روان شي چې د غریب ولس په ستونزو کې کمې راشي عمران بھائی لکه څنګه چې تاسو ولیدل د مخلوق ته وګورئ او د خلکو له جذبې ته وګورئ چې دا ټول د میاں محمد نواز شریف او د امیر مقام صاحب په قافله کې او انشاءالله دا بیره زمونږ وزیر اعظم نواز شریف صاحب دی او ان شاء الله زمون وزیر اعلی به امیر مقامی او د نور خو د دراج خان دی لیاقت خان دی من لاله دی سبحان الله دی چټان دی ټول مرګري څومره چې دی متفقه تور باندې سو ډیر ګڼ تعداد سره ګاډي دي او بسونه دي ګاډي را سره کم از کم 15-20 ګاډي او دا په زرګونو تعداد سره د خودوخیل د تحصیل د دلاور خان د لیاقت خان د من الله په مشره کې نه ځان وسره مې راوکنه نه ولې دا خیر